حدیث د بخاری راغلو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو صلو کما رأیتمونی اصلی منس کوي چې څنګه منس کولو باندې مزلی دلیم دغه څه منس کوي دا نه دی ویل چې په څنګه منس مفتابیه اقوالو کوي دیم دی چې کوم منس په هدايه کې نه کما رأیتمونی اصلی دا حدیث د دې دلیل دی چې په منس کې د بل چا اتباع نشته رسول الله علیه السلام په خپل جن په حدیث د بخاری کې صفا فرمایل چې ګوره په منس کې د بل چا تابعداري نشته په منس کې و مفتابیه اقوالو بس نه دي په منس کې به مفتیانو بس هم نه دي په منس کې به هدايه شریف بس هم نه دي په منس کې بچا پسې دي صلو کما رأیتمونی اصلی منس کوي داسې منس په څنګه منس کولم چې زری دلم زه چې څنګه منس کوم پته لګي چې رسول الله داسې منس کړی دی چې بل څه کمې بغیر دی بیٹھي نه دا ویل چې منس کې اجتهادي مسائل دي هغه د پاره به مجتهد لدی که مجتهد پسې تللو نو د اجتهاد تعریف به منصوصو د مجتهد شرایط به منصوصو دا هیڅ هم نشته دی خلکو سره ګورئ دا ټول باطل او حام دي خو د دې وهلو د نړولو دپاره مضبوط علوم پکار دي زه اکثر وایم که نه د دې اهل بدعو د مقلدینو دا ټول دین کا مسئله العنکبوت دی دا د جوړاګي جال دی چې یو چف دی ورکو د مقلد دین دی ختم دی د خو ټول شبهات دي خو مضبوط علما پې نه دي راغلي کني چې ما تاسو ته ډېر ډېر ویلي دي چې د سره کښېنې په دلایلو دې د تقلید دا تشه تام نشي ثابتولی تقلید خو ډېر غټ شی دی د حیوان ناطق او د انسان په صفت کې چېرته تقلید به ثابت نه کړي ټول دین د په شبهاتو روان دی خو چې دوه قیاسه جوړ کړي چې یاره دا کلي دی او دا جزي دی نو مولانا لار خطا کړي بس دا دین په دې روان دی چې دا کلي دی او دا جزي دی د لپاره به کلي او جزي زده کې ځکه دا باطل دي او قرآن وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه د باطل مقابله کې هر هتیار او هر وسله ځان سره برابر ساته نو اقیم الصلاه پابندي د منځ ده او منځ کم منځ نماز شرعي کم چې قرآن حدیث کې ده